کبر غرور ظلم زیاته او د انسان نفرت کبر غرور ظلم زیاته او د انسان نفرت په دې پنځو واړو کې شکر دی یو هم نه لرم الحمدلله. سلامونه نیکی خیلی احترامات ملګرو، بلال یم ستاسو ورور او نن سبا موجوده صورتحال ډیر زیات بدل دی. د یوتیانو خلا دغه سیلات یوتیان بیا هم لا په دا تمه کیدي چې زه کیدی شي چې بیا ورخ کولو شي، خو ورخ تلې دی اوبه وړی دی. دا شګې بندو دا ختم شو، د شګې بندونه دا همیش د پاره سیلابونه وړلي دي. خو نن خبر شوم چې پرویز خټک صاحب دی هم استعفا ورکړل او بل چا د نصرت کیسر صاحب هم چا یاد کړل. دغسې نور ډیر سیاسي کم چې ایمنیز امپیزو تاسو به یې د روزانه په بنیاد سره پریس کانفرنس کیږي او استعفاګانې ورکولې کیږي. خو نن چې دی نو ما سره یو بیان چې دی نو د پرویز خټک صاحب دی پروت و چې په اسمبلې کې صد قیصر سیب دی ورته د بره نه ډک ډک خاندي خوشحالیږي او دی ورته د لاندې نه کم بیان کوي. نو راځئ اول دا یو کلیپ را سره تاسو اورئ، بیا په یو څو خبرې کوو. बात सुनो, 2023 में तुम्हारा सफाया होगा, फिक्र ना करो. और सुनो ډېر ښه پرویز خټک لالا زبردست ښه. جمال حسین مولوي صاحب دا پرویز خټک لالا څه وایي؟ بکواس کوي، خو لږ پر سړیتوب بکواس کوي. ښه جي ماشاءالله. نو جمال حسین مولوي صاحب بالکل دا خو کوي دغسې بکواسونه به یې کوله او ویل به چېرې دي خو په یو میشن راغلي په یو سوچ راغلي خو هغه سوچ ډېر ګنده و نو ډېر زر ختم شو. ګورئ کلم چې د انسان یو سوچ وي یو نظریه وي او په هغې قایم دایم وي هغه نه خرابېږي. خو چې کله یو بې سوچ او یو بې نظریې داسې دغه راشي هوا ګنده، نو هغه بیا دغسې ګنده هوا ډېره زر چې دی نو تلې د هغه ختمه شوې ده. هغه که د غولي وي که د متیازو وي دا د هغې نه هم پلیته هوا وه خو الحمدلله دفن شوله. نو د پرویز خټک صاحب دی دا زوړ بیان چې زه راواړم مخې ته چې یاره داسې مونږ به د پي ډي ایم او د دې جوماتونو صفایي کوو. خو نن الحمدلله الله پاک کارونو ته ګورئ چې د پی ټي آی داسې صفایي روانه ده، داسې صفایي چې د پی ټي آی ورکران او کم چې ایم ان ایس دي ټول چې دی نو څوک داسې جرأت څوک نشي کولی چې هغه د ووایي یا د پی ټي آی جنډه ځان سره په ګاډي ولګوي او تر اسلام آباده پورې لاړ شي. دا جرأت خو نه په ایم پی ای کې شته او نه په ایم ان ای کې شته دی. پی ټي آی کې داسې کس زه نه وینم چې داسې ویډیو کي. ولې دا نه سوچ نو دا نظریه نه و بلکې دا یو هوا وراغلی و. بس شکر الحمدلله ډېره زر ختمېدو کې ده. نو څنګه چې تاسو دا ویډیو کلیپ وکاته دا څه شی دی؟ دا یو مکافات عمل هم جاری دی او مکافات عمل سره سره چې دی نو ډېر په غټه سطح باندې الحمدلله سافټویر اپډیټ شروع دی او چې څومره دغه دي پی ټي آی والا دي نو ډېر زیاته په غم کې دي. خو تاسو ته ما یوه خبره کړې وه چې زه به درته خپل خفګان په اخره کې ظاهروم. ما خفګان دا دی چې لکه دا یې اوس ګرفتار کړل او دا دی اوس چې دی نو پی ټي آی ختموي. زه په دې ډېر سخت خفه یم چې دی د نن 2-3 کاله مخکې ختمه کړې وې دا پی ټي آی، نو نن به پاکستان چې دی په خپلو خپو ولاړو. زه په دې خفه یم، داسې پې نه یم خفه چې ګینې دا ولې رانیسي چې پکونه وله ډنډې ومنډي